تاسو د یوټیوب چینل چې مونیټایز شي نو هغې له به تاسو د ګوګل اډسنس جوړ کړئ او د ګوګل اډسنس کې چې تاسو $10 پوره شي نو هغې نه بعد به تاسو بیا د ګوګل اډسنس فین ته اپلای کوئ نو هغه به تاسو په څنګه طریقه باندې کوئ نو دغه طریقه به زه تاسو ته وښیم په دې ویډیو کې چې دغه شان په اسانه باندې د خپل ګوګل اډسنس فین ته اپلای وکئ. ډیره اسانه طریقه ده، تاسو ځان ته په خپل موبایل کې کولی شئ. دغه اسانه طریقه باندې تاسو د خپل فین ته اپلای وکئ او دغه فین بیا تاسو په خپل ګوګل اډسنس کې ویریفای کړئ. نو د دغې نه بعد چې بیا ستاسو کوم انکم راځي نو هغه تاسو بیا وصولولی شئ د یوټیوب نه او هغه تاسو بیا راغستی شئ. نو دا لازمي دی چې تاسو د $10 نه بعد به بیا تاسو دغه فین ته لازمي اپلای کوئ او دغه فین به بیا تاسو په خپل اډسنس کې ویریفای کوئ. نو د دغې نه بعد به بیا ستاسو کوم انکم چې راځي نو هغه بیا تاسو وصولولی شئ. هغه طریقه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که زموږ د یوټیوب د چینل تاسو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو دا د ځان سره سبسکرایب کړئ او ځو د موبایل سکرین ته چې دغه طریقه تاسو ته وښیم. موبایل سکرین ته رالو او اوس به تاسو ته دا طریقه ښیو چې تاسو به د اډسنس پین ته څنګه اپلای کوئ. نو د ټولو نه مخکې به تاسو ګوګل باندې کلیک کئ او دلته به ولیکئ ګوګل اډسنس. تاسو چې ګوګل اډسنس دلته ولیکو نو ځان سره به خپل ګوګل اډسنس کولو کوئ. په ګوګل کې په فعل نمبر ویب سایټ باندې به کلیک کئ. تاسو سره به ستاسو د ګوګل اډسنس کولو شي. ستاسو د ګوګل اډسنس ستاسو سره داسې کولو شي. تاسو ته به بره د نوټیفیکیشن راغلی د سور نشان چې تاسو ته ښکاریږي د سره کرښه دا به تاسو ته ستاسو د ګوګل په اډسنس کې راغلی. نو تاسو به د اخري سر کې ویریفیکیشن نیو په دې باندې به کلیک کئ. تاسو چې تاسو په دې کلیک کو نو ستاسو سره به یو بل پیج کولو شي داسې. نو دا اوس تاسو نه دلته ویریفیکیشن غواړي، ستاسو اشناحت غواړي. نو تاسو دا په ډریوینګ لایسنس او په پاسپورټ نیشنل آی ډي کارت باندې تاسو دا کولی شئ. نو د دې نه بعد به تاسو کته دا سټارټ ویریفیکیشن په دې باندې کلیک کئ. دا شین چې تاسو ته ښکاریږي نو تاسو چې په دې کلیک کو نو د دې نه بعد به ستاسو سره یو بل پیج کولو شي. نو په دې کې لمبي کې به تاسو چې په کوم نوم باندې اډسنس جوړ کړی دی نو هغه نوم به په دې لمبي کې ولیکئ او په دې کته دویم نمبر کې تاسو دلته اوسه شناختي کارت او ډریوینګ لایسنس پاسپورټ که ستاسو سره په دې کې هر یو وي نو هغه تاسو په دې کې اوس دلته سلیکټ کولی شئ. نو دا وروسته پرې اخري کونه کې چې تاسو ته دا نشان ښکاریږي تاسو به په دې باندې کلیک کئ. په دې چې تاسو کلیک کوو نو دلته تاسو ته دا څلور اپشن یې درکړي: ډریوینګ لایسنس، پاسپورټ او شناختي کارت. نو په دې شناختي کارت به تاسو کلیک کئ. دلته ما اوس خپل کارت سلیکټ کو. ما چې خپل کارت سلیکټ کو نو د هغې نه بعد ما ته کته دا دوه تصویران به دلته زه اپلوډ کوم. په دې لمبي کې به زه د شناختي کارت لمبی سایډ او په دې بل کې د شناختي کارت وروستو سایډ دا تصویران به زه دې ته اوس اپلوډ کوم. خو داسې تصویر به تاسو اپلوډ کوئ چې په هغې کې صفه رحمه رحنۍ یا تصویر بالکل صفا وي، لیکلي پکې بالکل صفا ښکاریږي. نو دې ته زه اوس دا اپلوډ کوم. نو داسې به تاسو دوه تصویران یو د مخکې سایډ نه یو د وروستو سایډ نه اپلوډ کئ او د هغې نه بعد به تاسو بیا په دې کته نیکسټ باندې کلیک کئ. د دې نه بعد به بیا ستاسو سره یو بل پیج کولو شي. په دې کې به تاسو خپل صحیح اډرس ورکوئ کوم چې ستاسو په شناختي کارت باندې دی چې ستاسو پین بیا ستاسو په صحیح اډرس باندې راورسي او تاسو ته میلو شي. نو په دې ټولو نه مخکې چې دی په دې کې به خپل نوم ولیکئ او په دې پسې کې به جیمیل اډرس او په دې اخري کې به سیټي خپل ځای ولیکئ او په دې 4 نمبر کې به پوسټل کوډ ولیکئ. په دې کې به دغه شان ښه په صحیح طریقه باندې دا هر څه ولیکئ، صحیح اډرس به په دې کې ورکئ او بیا به په دې لاندې کته اخري سبمیټ باندې کلیک کئ. په دې سبمیټ چې تاسو د دغې نه بعد به بیا ستاسو سره دا بل پیج کولو شي. دلته ستاسو ویریفیکیشن وشو. اوس به تقریبا دې ته تاسو څو ورځې صبر کوئ نو ستاسو به دا ویریفیکیشن قبلی او بیا به ستاسو اډسنس راځي. که بیا هم ستاسو اډسنس رانغی نو بله ویډیو په دې یوټیوب چینل کې ده هغه تاسو وګورئ. نو په هغې طریقه باندې بیا تاسو هغې ته بیا په دوباره اپلای کولی.
نو دغه شان اسانه طریقه او په دغه طریقه باندې تاسو خپل ایډسنس پین ته اپلای وکړئ. او که بیا هم میله ونه شو نو د یوټیوب په دې چینل کې بله ویډیو ده، هغه وګورئ په دوباره او ته بیا تاسو هم اپلای کولی شئ.